وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، ته داسې خبره کوه چې د دې زړه ته ورسي. درس هلکه بس جومات کې امام صاحب کینی نو بس ثواب د پاره خلک کینی، باقي موږ ځان نه پوهېدل غواړو، هېڅ څیز باندې ځان نه پوهېدل غواړو. یو دنیا دې باندې ځان پوهېدل غواړو، څنګه به ډېرېږي، ښه ژوند به څنګه تېرو او ښه لایف به څنګه وي، ډېر مال به څنګه ګټو، او دغه بس د نور سوچونه یې بس ټول خپل سوچونه ته وګورئ، دقه ژوند دی. بس زمونږ په نظر کې ژوند بس دقه دی چې کوم مونږ تېرو، او سړی مړ شي نو مونږ 3 ورځې خفګان کوو. دوا وکړئ جنت ورکړي، او خدای دې وبخښي او جنت دې ورکړي. چې چا دنیا لپاره ژوند تېر کو او د الله په نافرمانۍ کې ژوند تېر کو، نو بس هغه یو روایت دی، څنګه به بخي الله پاک چې هغه ژوند د الله د مرضۍ خلاف تېر کو او بغاوت کې ژوند تېر کو، نافرمانۍ کې ژوند تېر کو. منافق لپاره الله پاک دا ویلي چې پیغمبر هم دې لپاره استغفار وغواړي زه نه بخم. نو منافق څوک دی چې ژبه باندې چې سوی هغه عمل ته نه راکوزوي. ژبه باندې مونږ کلمه وایو که نه، کلمه خو ټولو نه ورځي. اکثر مونږ دا قرآن او دا کلمه دنیاوي معاملاتو لپاره استعمال، دشمنی بس جماعت کې را جمع شي او ټول فریقین راشه لږه ټول په دې باندې کې دی په لاس کې دی او دا چل وي هغه هر څه چې کلمه مطلب دا دی دنیا خبره به ضرب کلمه تا ته تېره کړي. اکثر دام راځي عالم به یا به قرآن اوچت کړي سر باندې به یې ښودي او قسمونه به خوري، دغه عام معاملاتو کې